د خوب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دفن متعلق دی د وفات بیان په 13 جمعه باندې شوی و چونکې دې موضوع کې څه خبرې وې چې هغه په هغه لنډ تنګ وخت کې نه ځای کېدی د دې وجې نه موږ دې مبارکې جمعې ته هغه بیان پرېښودو شروع کوم د هغه ځای نه چې کله سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صنح نه د خپل کلي نه د خپل محلې نه چې لږه غونتې د مدینې منورې نه بار وه اطلاع ورته ورسېده چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده شو انتهایی تیزی سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او په کاشان نبوت باندې ور داخل شو او سانې خطا دی صحابه کرام ورسره ستړي مشي کوي خو دې چا سره لاس نه ملاوي نیغ راغی او خپل لور ته وایي عایشه رسول الله چېرته دی عایشه مبارک ورته داسې په اشاره باندې فرمایي چې ستا هغه جانان مبارک د دواړو جهانو سردار په خپله کمره مبارکه کې آرام فرما دی چې څنګه ورغې سحولي او صادر په رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړېدلی و هغه صادر یې داسې راوچت که فاکب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په آقا مبارک باندې داسې را نسکور شو او په هغه نورانی روخانه او فراخه تندي مبارک باندې ښکل که ورته وایي ای د الله دوسته ای د الله حبیبه ته زموږ نه جدا شولې ته زموږ نه پناه شولې ته زموږ نه بیل شولې ته الله ته غوره شوې جنت الفردوس ته ډېر زیات خوښ و زموږ نه هغې ته لاړې بعد د هغې نه صحابه کرامو سانیولې په سلګو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رابار که منبر شریف ته وختېده او صحابه کرامو ته یو واز و نصیحت وکړه او صحابه خبردار من هغه څوک چې عبادت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نو هغه وفات شو من کان یعبد محمدا فقد مات ومن کان یعبد الله فهو حی لا یموت صحابه کرامو ته په خپل دردېدلي او غمجن اواز څه ښکلی وعظ د خپل جانان مبارک په منبر باندې فرمایي صحابو چا چې د رسول الله عبادت کو نو یاد وساتئ ګورې رسول الله مبارک د دنیا نه پرده شو زمونږ او ستاسو نه پناه شو او چا چې د رب ذوالجلال عبادت کو نو هغه حی لا یموت ذات دی خبردار بیدار اوسیږئ حوصلې سمې کې د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه کیفیت ډېر انتهایی نازک و د حضرت عثمان ذوالنورین کیفیت جدا او د علی المرتضی کیفیت جدا و بعد د هغې نه چې صحابو ته خطبه ولوستله راکوز شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل متعلق مشوره وشوه دې کې چند خبرې علمي دي هغه ځان سره یاد ساتئ صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تشویش کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به غسل څنګه ورکو قمیص مبارک به ته وکاږو هغه خو دومره حیاناک و هغه له خو الله دومره حیا ورکړې وه چې د پیغلې جنۍ نه به زیات ستر او حیا کوله موږ به څنګه رسول الله مبارک نه قمیص وکاږو صحابه کرام په تشویش کې دي یو ساعت چې تېر شو ټول غمجن او دلګیر او خفه او پریشانه ناست دي دا ځنې یې د سینو ته رانږدې شوې داسې او پریشانی پرې راله د رسول الله علیه السلام د حجرې مبارکې نه یو غیبي آواز راغی چې رسول الله ته به غسل ورکولی شي خو ده ته به خپل قمیص اچولی شوي وي قمیص به نه وکاږئ بیري غرس په مدینه منوره کې یو کوی و اسامه ابن زید رضی الله عنه خپل غلام ته ووی د هغه نوم شقرانو هغه غلام ته وایي چې ته لاړ شه او د بیري غرس کوی نه به په خپل مشک کې اوبه راوړې چې هغه زما د جانان د مدینې منورې د سردار دپاره د غسل تودې کړو د بیرې پاڼې راوړې و هغې ورته په هغه اوبو کې واچولې اوبه یې تودې کړلې بعد د هغې نه غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکیږي په دغه موقع باندې چې کله آقا مبارک ته غسل ورکول شو حضرت سیدنا عباس رضی الله عنه
چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو دا مبارک صحابي دی او دغه شانته بل یو صحابي دی هغه موجود دی چې هغه اسامه ابن زید رضی الله عنه دی. د بعضو په روایت باندې ابو هريره رضی الله عنه دی او بعض فرمایي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل دی. بهر تقدیر راجح قول دا دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عبد الله ابن عباس سے مبارک موجود دی. دی صحابه کرام سره حضرت علی رضی الله عنه هم موجود دی. رسول الله مبارک ته په خپل قمیص کې د شقران کوي د غرس کوي او بچ دی هغه راوړی په هغې باندې مبارک رحمت عالم صلی الله علیه وسلم ته غسل ورکه. مخ مبارک یې هغسې نورانی او تابناک دی چې انسان ورته ګوري نو په کتو خوند ورکوي. د دواړو جهانو سردار مبارک ته غسل ورکړی شو. 3 څادرو کې هغې مبارک ته کفن ورواچولی شو او د هغې نه بعد د قبر د کنستو متعلق خبره شروع شو. دا یو خبره وه. د قبر متعلق نبی علیہ السلام لحد ډېر زیات خوښ و. تاسو کې دا مشران ناست دي دی به چې پخوا قبرونه کنستل نو په هغې کې به لحد کنستو. د اهل اسلام و مسلمانانو عمل په اولا باندې و. اوس عام شاخ کنستی شي یا د عذر په وجه دی یا د ځمکه اومه ده د هغې په وجه. خو 2 صحابه و فیصله نه کېده چې قبر به څنګه کنو او کوم ځای کې به کنو. خو د دې نه وړاندې یوه بله خبره وه. هغه خبره دا وه ډېره ضروري ده چې ستاسو علم کې اضافه وشي چې کله رسول الله مبارک ته غسل ورکړی شو کفن کړی شو نو صحابه کرام 3 جماعته شو. یو ډلې صحابه وې چې د الله ښکلی حبیب په مکې مکرمې ته وړو او هلته چې د پلار مور او د نیکه کوم قبرستان دی دا عظیمه هستي د رب ذوالجلال به هلته دفن کوو په دې اوږو باندې به یې والو مکې معظمې ته وړو. فیصله نه کېده. د انصارو زړه نه کېده چې موږ له په آخره کې دیدن د مدینې منورې راکړه نو څنګه زموږ نه د رسول الله دا جسم مبارک مکې معظمې ته واپس ځي لہذا هم دلته مدینه منوره کې به دفن کېږي. یو جماعت د صحابه کرامو چې د هغې باندې ادب او عشق ډېر غالب و وایي بیت المقدس ته به وړو چې دا د مسلمانانو ځاله قبله ده د فلسطین او د چیچنیا د مسلمانانو ګاونډ دی. وایي دړنه یو دعا وکړئ مخ په قبله ناست یې د هغه مظلومه مسلمانانو دی الله د آسماني فرشتو په ذریعه مدد وکړي. امین ووایئ. دا اسرائیل خوار او ذلیله کې امین ووایئ. د اسلام دشمن تباه او برباد کې امین ووایئ. مسلمانانو ته د رب ذوالجلال نجات ورکړي. په هغه زړه قبله د مسلمانانو کې چې 1400 کاله او 40 کاله د یهودو د اسرائیلو په تسلط کو چې د اسلام ازل دشمن دی. اذان پکې وشو جمع پکې وشوې. رب ذوالجلال د ټول اسلامي ممالکو په خپل منځ کې نوټه اتفاق نصیب کې او دغه قبله د مسلمانانو آزاده کې. د کونینو سردار پکې مونځ کړی دی او چې کله د معراج شپه وه او الله خپل دیدار له غوښتو ورته یې ویې حبیبه د مکې معظمې نه چې راځې د بیت المقدس په طرف راشه هلته مې درته 1,24,000 انبیاء علیهم السلام سب په سب کینولی دي چې امامتي وله ورکې. ته د نبیانو امام شان د ډېر اعلی او بالا د استقبال کې ورته خپل نیکونه او خپل وروڼه پیغمبران ولاړ دي بیت المقدس ته راځه. یو منځ پکې اوس هم په 25,000 منځونو باندې شمار دی. هر زه مقصد مې دا و چې 3 فیصلې وشوې. چا وی مکې معظمې ته وړو، چا وی رسول الله به مدینه طیبه پاکه کړي په خپل ځای کې وی، چا وی بیت المقدس ته وړو. فیصله ابوبکر صدیق صاحب وکړه. روان دي شو دا خو ډېر لوی عالم و. صحابو کې لوی عالم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی فیصله کوي. وی ما دا اکا مبارک نه اورېدلي دي چې کوم ځای کوم پیغمبر وفات شو په هغه ځای به د هغه مزار او ارامګاه او قبرستاني